فکري جګړه هغه جګړه ده چې د اسلام دښمنان یې د مسلمانانو د تسخیرولو او د هغوی د شریعت، عقیدې، فکر، رواجونو او عنعناتو، سلوک، اخلاقو او د ژوند د اسلامي بڼې د له منځه وړلو لپاره د ناپوځي وسایلو له لارې د دې لپاره پر مخ بیایي چې مسلمانان له خپل ځانګړي تشخص او پیژندګلوۍ څخه محروم او په هر څه کې د غرب په تقلید اخته کړي، ترڅو د کفارو په خلاف د جګړې تصور هم په ذهن کې ونه لري. په فکري جګړه کې د مسلمانانو فزیکي وجود هدف نه ګرځول کیږي، بلکې د هغوی دین، فکر، ټولنیز عنعنات، شخصي او اجتماعي، اخلاقي او رواني، روحي کیفیت د هدف په حیث تر ضربې لاندې نیول کیږي، ځکه دا هغه عوامل دي چې د ټولنې افراد له خپل فزیکي او معنوي وجود څخه د دفاع او د یرغلګر په مقابل کې د مقاومت لپاره د جګړې په صف کې دروي. خو هر کله چې دغه عوامل په تدریجي او سیستماتیک ډول له منځه یوړل شي، د دښمن په مقابل کې مقاومت پخپله له منځه ځي. په پایله کې دښمن له هر ډول مالی او ځاني تلفاتو خوندي پاتې کیږي او هدف هم د جګړې پرته لاسته ورځي. د تاریخ په اوږدو کې باطل همیشه د حق په ضد د فکري جګړې څخه کار اخیستی، چې څو بیلګې یې په لاندې ډول وړاندې کوم. ابلیس علیه لعنه له جنت څخه د آدم علیه السلام او بیبي حوا د ایستلو لپاره له فکري جګړې څخه کار واخیست. آدم علیه السلام ته یې ځان ناصح او خواخوږی ښکاره کړ، قسمونه یې ورته وکړل، وسوسه یې پرې وکړه او تیر یې ایستل. د باطل پلویانو همیشه د انبیاو علیه السلام په ضد د نظامی جګړې ترڅنګ له فکري جګړې څخه هم کار اخیستی. په مکه معظمه کې د اسلامي دعوت د مخنیوي په موخه له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خلکو د لرې کولو په هدف د مکې مشرکانو له لورې دته د لیوني، ساحر، کاهن او مسحور ویل، د قرآن کریم د تعلیم ممانعت، د قرآن کریم د لوستلو پر مهال شور ماشور، قرآن کریم د تیرو زمانو نقلونه او له ځانه جوړه شوې خبرې ګڼل د دوی د فکري جګړې څخه وو. دغه راز په مدینه منوره کې د یهودانو له لورې د مسلمانانو د تشکیک په خاطر د ورځې په سر کې مسلمانېدل او د ورځې په پای کې د اسلام څخه ګرځېدل. د اسلام او مسلمانانو لپاره د صلیبیانو د عسکري جګړې په پرتله د دوی د فکري جګړې خطر خورا زیات ده، ځکه عسکري جګړه ښکاره خو فکري جګړه پټه روانه وي. عسکري جګړه ځمکه اشغالوي، خو فکري جګړه عقل، فکر او فرهنګ اشغالوي. عسکري جګړه جنگي وسایل او ودانۍ له منځه وړي، خو فکري جګړه ایمان، عقیده، عزم او اراده له منځه وړي. د عسکري جګړې دورانۍ بیا ودانول لږ وخت غواړي، خو د فکري جګړې دورانۍ بیا ودانول پیړۍ غواړي. که عسکري جګړه د ټوپک او ماشیندار له اوږې څخه د ویشتونکي توغندي، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو په مټ مخته وړل کیږي، خو فکري جګړه د هغو وسایلو پر مټ ترسره کیږي کوم چې د انسان په فکر اغیز کوي او فکر ته یې تغییر ورکوي. خو ځوانانو، د یو ځوان په صفت تاسو ځوانانو ته دا پیغام لرم چې نن زمان مونږ الله تعالی په یو لوی امتحان کې راګیر کړي یو، چې مونږ د الله تعالی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلویانو په صف کې دریږو او که د اسلام د دښمنانو. خو ځوانانو، د اسلام د دښمنانو د دې فکري جګړې په مقابل کې سپر شئ او مقابله یې د عسکري جګړې ترڅنګ په فکري جګړې سره هم وکړئ او داسې غاښ ماتونکی ګزار ورکړئ چې په آینده کې هم د دوی راتلونکی نسل ورڅخه عبرت واخلي او په دې وپوهیږي چې مسلمانان د عسکري جګړې ترڅنګ په فکري جګړه کې هم تر چا کم نه دي.